کتونکو دا مخال زه د سلیم دراني تورنزی د هغوی د زوی یعنې د فرزند واده دی هغې کې موجود یو ابتهار دراني صاحب هم راغلی او خوا کې بل سینیر جرنالیست شبیر دراني صاحب زموږ استاد هغه خو موجود دی چونکې دې تورنزو سیمې سره تعلق ساتي ابتهار دراني صاحب عمران خان صاحب پرسنل سیکرټري نو هغوی سره به خبره اترې کوو په موجوده صورتحالو باندې ابتهار صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو واده د مقام د واغسته د مقام واغسته راتلونکي څه صورتحال به راسره شریکوي د پی ټي آی بسم الله الرحمن الرحیم جی بس اوس دې وخت چې کوم دی موږ د الیکشن تیاری کوو د ټیکټونو چې کوم دی نو لومبنۍ میټینګ چې کوم دی خان صاحب چیر کو اوس د 2 ورځې مخکې خټک صاحب چې کوم دی هغه اوس کینډیډیټ سره ملاقات کوي او هوپفلی یو هفته کې چې کوم دی هفته 10 ورځو کې به دا ټیکټ فائنل شي او بس بیا انتخابات دي جو صوبایي اسمبلی انتخابات دي موږ امید کوو چې انتخابات په وخت باندې وي او ابتهار صاحب کوم تاسو چاله ټیکټونه ورکړو یا څوک ایم پی شي وي د مینه شي وي د کارکون خداغوي خلاف دي چې دغه خلکو ته دوباره ټیکټونه ملو شو ځکه چې کارکردګي نه مطمئن نه دي چې جوړه شوې ده نو دلته کې د محمود خان چې څوک مدريږي نو ووټ په خان دی او غزو تاسو درېږي نو ووټ عمران خان لور او دغه کارکردګي عمران خان د پته دا زمونږ چې کوم دی نو په حکومت کې او په جلسو جلوسونو کې او د علاقو کې هغه ټول عمران خان د ذاتی تور باندې پته ده او د چا خلاف چې کوم شکایت ته ورته پته د شکایت د چا دی نو ان شاء الله دې پیری چې کوم دی نو ډیر ښه ټیکټونه چې کوم دی نو خلکو ته ملاويږي او دا شي داسې نه دی چې موږ ته پته نشته پارټي کې ډیر یو ښه میکانیزم دی مانیټرینګ میکانیزم دی پارټي یو پردو چې الیکشن کیږي او په دومره چټو خبره دا ده چې دا د دې ملک چې کوم دی نو د کامیابی یو حل دی هغه د آزاد منصفانه الیکشن او چې څو نظر دی جنرال الیکشن کول کې موږ ملک لپاره ښه دی او آئین کې لیکل شوي دي 90 ورځو کې دنه به دې الیکشن کوي او که دې نه مخکې ډیزي او 90 ورځو نو د آئین انحراف دی او خلاف ورزي ده او که خلاف ورزي کوي نو مخکې بیا عدالت هم شته او قانون هم شته نو هغې باندې موږ وګورو چې څنګه مخکې بیا یم دغه پوښتنه لرم چې دې پرې انتخابات لکه دوی چې څنګه وایي چې په خپل ټیم به کېږي کله بیا وروستو شي نو دې وخت کې چې مل د کومو حالاتو سره دی نو آیا دا ضمني انتخابات حل دي ګوره جي د حکومت چې کوم دی نو د انګریزا کې ورته وایي لیجیټیمیسي او کریډیبلیټي نه د دې اوقات شته او نه ورته طریقه کار باندې نه دی راغلی دنیا د پته ده چې د دواړو چیزونو ورته نشته نو د هغې حل به څه جوړېږي د هغې حل دا جوړېږي چې تاسو واپس جمهور ته لاړ شه کسانو ته لاړ شه چې هغې دې ووټ وکړي او طاقتور حکومت ته راشي همدا حل دی دې نه علاوه د دې حل نشته خلک به ورله پیسې دنیا کې څوک ورله پیسې نه ورکوي که آی ایم ایف نه 1 ارب ډالر تاسو وام وغوښتل خلک ورله پیسې نه ورکوي اعتبار نشته دلته چې څو پورې انتخابات ته به نه ځي او 90 ورځې چې کوم دی نو په آئین کې لیکلي شوي دي په 90 ورځو کې دنه به انتخابات کېږي چې کوم اسمبلیانې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب اسمبلیانې چې موږ ماتې کړي دي دین علاوه چې هغې نه مخکې ځي نو بیا خو د آئین کې هغه هم لیکلی شوي دي چې آرټیکل 6 ورباندې لګي او عدالتونه کلاو دي موږ به انشاءالله په هغې باندې به که الیکشن ونه شو نو بیا به عدالتونو ته ځو ابتهار صاحب دا ګڼی خو چې بیا پی ټي آی ته حکومت ملو شي دا کم معاشي لحاظ سره چې دې وخت کې ملک دیوالیتوب طرف ته روان دی او دغه آی ایم ایف سره کوم عمران خان صاحب معاهده کړې وه د هغې نه خلاف ورزي داسې چې هغه شوې ده نو آیا د دې مهنګایۍ توړ به پی ټي آی بیا روباسي که نه ګوره جي دا خو به ټایم به علي دا ټول غلط بیاني کوي په ټي وي باندې چې څوک راځي که نه عمران خان صرف دا کړی و چې پټرول چې ګران شوی و نو مونږ 100 ارب روپۍ سبسډي ورکړې ده هغه هم عوام ته تاسو ته ملاو شوی ده بل چا ته نه ملاو شوی عوام دپاره 100 ارب روپۍ وې هغه سبسډي ورکړې ده دی مونږ نه پس چې کوم دی نو 193 ارب روپۍ سبسډي ورکړې ده مونږ 45 ورځو کې 100 ارب روپۍ ورکړې وه دی 193 ارب سبسډي ورکړې هغې نه پس 87 ارب روپۍ اوس چې کوم دی نو ډیولپمنٹ فنډ د ایم این ایز له ورکړی دی هغه ان اکاؤنټډ دی بیا 825 میلیون روپۍ چې کوم دی تقریبا 82 کروڑ روپۍ دی تزیین او آرایش لپاره ورکړي دي چې بھئی دا ریسټ هاوس ټیکه د سپریم کورټ ججونو کورونه ټیکه زمونږ کورونه ټیکه نو که ملکي حالات دا نه خراب دي نو دا پیسې څه لپاره ورکوئ نو دی غلط بیاني کوي په ټي وي باندې چې عمران خان معاهده چې کوم دی د خلاف ورزي وکړه صرف دا خلاف ورزي وه عام د عوام د خاطره کړې وه که عمران خان به نو هغه دا خبره به آی ایم ایف سره کړې به وه او د آی ایم ایف به بالکل ټیک روان به خو د دې خود نه ګوره نه کریډیبلیټي ده او نه د دې لیجیټیمیسي ده دواړه چیزونه ورسره نشته څوک ورسره خبره نه کوي
ځکه چې کوم دی دا حالات دي. صحیح، ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. ابتیار دراني صاحب د تورمزو سیمې سره تعلق ساتي او غوښتلم چې څو خبرې ورسره وکړو. بیا د سلیم دراني صاحب د دغه پرزن واده دی، الله پاک دې به خوشحاله ساتي. دغه ټول میلمانه راغلي او موږ پکې د دوی سره لیده کاته وشو. دا ډېره ښه خبره ده، څو خبرې مو سره کولې. موږ چې تاسو سره متعارف هم کړو خپل څومره کتونکي دي او را سره چې کوم د شبیر دراني صاحب په څنګ کې ناست دی، نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو.